الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذي تمنوا مكانه بالأمس يقول ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. دا د قارون واقعه شروع ده چې کم خلک د کثرت مال د وجنا او د جاه و جلال د وجنا هغه تواغي شي او باغي شي نو او متکبر ساز شي د هغې یو نظیر قرآن پیش کو نو قارون پای کې پیش کو. نو قارون ډیر لوی مالدار ترین انسانو او دا مالونه ټول په ظلم باندې او په بې انصافۍ باندې او د کفر په حمایت کې او د کافر او د فرعون په حمایت کې دا حاصل کړي. نو د هغې د وجې نه په دې کې یو ډېر لوی تکبر پیدا شوی و او یو ډېر لوی شی به یې ځان ته وی و. نو دو چې کله موسی علیه السلام وویلي چې یاره د زکات حکم راغلی دی او تاسو زکات والا خلک زکات وباسئ او خاص کر قارون ته وویلې چې ته دا خپل مال نه دغه وباسه زکات وباسه او ډېر لوی رعایت یې ورسره وکړ چې په 1000 درهمو کې یو درهم وباسه. دا چې دا سوچ او فکر وکړو نو ویل چې دا خو ډېر لوی شی دی نه سازېږي. نو بني اسرائیل دی خو ډېر لوی مالدار سړی و چې په جیب کې پیسې دي په جیب کې شرنګ کوي هر سړی ورې په مرسته ننګ کوي که نه. نو ډېر خلکو به د خبرې ته اچه کول. نو خلک راوغوښته وویل چې دی موسی خو موږ ته ډېرې خبرې وکړې او موږ ټولې منلي دي خو دا اوس چې کومه خبره شروع کړې دی زموږ په زموږ د مالونه په چل باندې زموږ نه قبضه کوي. اوس لا دا مسله پکې راویسته چې تاسو په زکات ورکوئ. د ده سره څه کول پکار دي؟ زما خو دا تجویز دی چې یو مشهوره رنډۍ ښځه وه په دوی کې هغې ته ووایو چې دا په ده باندې الزام ولګئ او په داسې وخت کې پرې ولګئ چې دی قوم ته خطاب کوي او تقریر کوي او قوم ته دا وایي چې څوک په منګه کې برناقه قتل وکړي او په منګه وجنو، څوک په منګه کې غلا وکړي د هغې نه به لاس پرې کوو، څوک په منګه کې زنا وکړي او شادي شوده وي نو هغه به په کاڼو باندې وجنو. نو چې دی را تقریر کوي او دی خو په هر تقریر کې دا وایي نو دغه دا به چې کوم دی دا ښځه به دا وکړي او دا پلان اساس کو ټولو ورسره پې دی بني اسرائیل ورسره پې اچه وکړه چې ټیک دی دا وکړئ.
ښځې له ډېر لوی مال او دولت یا د سرو یو جام یې وله ورکړو چې ته به دا دعوه به کوې. موسی علیه السلام چې کله پاڅېد په قوم کې تقریر کوي دې ځای ته چې راورسېده چې په موږ کې څوک زنا وکړي او شادي شده وي نو هغه له به موږ په کاڼو باندې رجم ورکوو، په کاڼو به قصه وباسو. نو چې دا خبره وکړه نو دا لعین پاڅېده ویل که ته یې هغه ویل که زه یم. به دې کې رنډی را پاڅېده ویل چې تاسو زما سره بدفعلي کړې او زما سره دا بد عمل کړی دی. موسی علیه السلام خو جلالي پیغمبر هغه له کار ورغی ورته چې ستا دې په خدای قسم وي چې د اسمان او ځمکې پیدا کړي دي او سمندر یې چلولی دی په هغه رب دې ستا قسم وي چې دا چا تا ته را خبره ښودلې چې ته په موسی باندې دا دعوه وکړه. ویل دا راته د قارون ویلي او دونه پیسې مال راکړي. موسی علیه السلام ډېرې غصې نه وجړل او په سجده باندې الله ته پرېوته چې زما ربه د خپل پیغمبر دفاع وکړي او د خپل پیغمبر پوزیشن محفوظ کړي. دا اوس د څه شروع کړي دي؟ نو الله ورته ویل چې موسی د ځمکې دغه مې دله درکړی دی چې ته څه کول غواړې نو بس دا به کوي هغه ځمکه. بس موسی علیه السلام وویل چې هلکه څوک زما ملګري نو ډډې ته شئ د قارون نه او چې څوک د قارون ملګري هغه څه ودرېږي. نو ډېر خلک د قارون نه ډډې ته شو او چې کم کسانو خالص د دنیا پرستو که نه او دا په دنیا باندې ورسوري وو نو دا د هغه سره پاتې شو. چې پاتې شو نو بس موسی علیه السلام ځمکې ته وویلې چې ځمکې رایې کاږه. نو چې رایې ښکل د دې کونډو پورې راښکل او دوی دا زاریګانې شروع کړې او دا قارون هغه ټوله مستي د کلي نه ووته او شروع شو او دا زاریګانې کوي او دا ژړاګانې کوي او موسی علیه السلام دا تندی ورته تېر کړی نه ګوري ورته. نو بیا ورته ځمکې رایې کاږه د دې نامه پورې راښکل. بیا بس یو ساعت پس بیا ورته وویل چې بس خړه پې واحدې ځمکې ته یې ویلې ویسته یې تېر کړه. دا یهود ډېر بهتان تراش قوم دی. دوی ویلې چې دا تره زوی و او دا د مال لپاره یې ورته دا کار وکړو. نو موسی علیه السلام وویل دا مال او دولت ټول راوړئ او په دې سر باندې ورته کښېږدئ او هغه هم ورپسې دې ځمکه کې سره د کور نه د هر څه نه په ځمکه کې ننوت. نو په خرج علی قومه راووت دی په خپل قوم باندې. دا د عید ورځ ده یا د خوشحالۍ ورځ ده یا د سیل او د سپاټۍ ورځ ده. پس راووته دا قارون په خپل قوم باندې فی زینته په پوره ډول ډال کې دا تیار خواره د زرګونو په اندازه باندې هلکان او جینکۍ دا ښي طرف او ګس طرف ته را روان دي. په اسونو باندې سواري دي، په اسونو باندې قیمتي شالونه لګېدلي دي، قیمتي شالونه او ډېر په ټیپ ټاپ کې او په ډول ډال کې چې کوم دی پرې قوم باندې راووتو په ډېر لوی تکبر کې چې دا دنیا پرستو ولیده نو بس د خولې نه اوبه لاړې. قال الذین یریدون الحیات الدنیا وویل هغه کسانو چې د هغې اراده ژوند د دنیا دی چې د کومو خلکو اراده د ژوند د دنیا وه او دنیا پرستو او دنیا یې په اثر کوو نو چې د دې فرعون د دې قارون دا ډول ډال یې ولیده یا لیت لنا مثل ما اوتی قارونو. افسوس دی موږ لره
چې زمونږ دپاره مو داسې مالداري او غنا په مثل د هغې چې ورکړی شوې ده قارون ته. یاره داسې موږ هم مالدار وې او زه خلکو رانه مخکې وروستو منډې والې او داسې زمونږ خلکو زنده‌باد چغې والې، نو دا خو به ډېره ښه خبره وه. انه لذو فضل عظیم لذو حظ عظیم، یقینا دا قارون خو د لوی برخې خاوند دی. اوهوی ډېر په ځای کې راووت. داسې موږ هم وی نو چې داسې موږ هم وی. وقال الذین اوتوا العلم، وویل هغه کسانو چې هغوی ته پویه ورکړی شوې وه، سمج ورکړی شوی او فهم ورکړی شوی د دین، یعنی علما او حقانی او ربانی عالمان دي. هغوی ورته وایي ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن وعمل صالحا، هلاک شئ، بدلی د الله ډېرې غوره دي د هغه چا دپاره چې ایمان راوړي او عمل درست کړي. د الله هغه ثوابونه او بدلی الله چې په جنتونو کې د مؤمنانو دپاره کم نعمتونه ایښي دي، هغه ډېر بهتر دي د دې دنیا نه، ځکه دا دنیا زر ختمیږي. دا دنیا ډېره بې قیمتي شی دی، دا هېڅ د بروسې او د اعتماد شی نه دی، او د الله ثوابونه نه ختمېدونکي دي. جنت دی او د جنت نعمتونه دي. او ولا یلقاها، د دې کلمې سره نشي ملاوېدلی او په دې عمل نشي کولی الا الصابرون، مګر هغه کسانو چې هغې کې هغه ثابت قدمي، نو هغه کسان په دې باندې. یا ولا یلقاها، نشي ملاوېدلی دې منزلې او مرتبې سره الا الصابرون، او هغه مرتبه سره چې ثواب الله خیر لمن آمن وعمل صالحا. علما ورته دا خبره وکړه چې د قارون د چهل پهل ته او د ټیپ ټاپ ته مه ادا کېږئ. د دې په مقابله کې چې الله د مؤمنانو مخلصینو لپاره کم نعمتونه ایښي، هغه ډېر زیات قیمتي ځکه دي چې هغه باقي دي او نه ختمېدونکي دي. او دا نعمت دا خو وقتی نعمت دی، او دا د مولانا شبیر احمد عثماني نه تپوس کړی دی، وایي دا سور مار دی، سور ډولې پړکېدونکې. اوس په توره تیاره کې یو پړکېدونکی شی پرې ځمکه باندې منډې وایي او ته لکه زبردست شی دی او لاس پې وردن راکړي او هغه د خوله راستنه کې یو چکر باندې ولګي ولي خوري. دقسې مثال دا د دې فرعون د دې قارون د دې حالت دی. تاسو په دې باندې چې کوم دی ورسوري شوي یئ او دا ارمان کوئ. پخوا به دا واعظین غوندي دا تقریرونه بیا کول په دې میلادونو کې. نو دا په دې کې یو ملا و، هغه یو ځل یې تقریر کو، ویل دا دغه دی دا ویل چېرته یو چرسي و، چرسي و نو ویل دغه یې وکړه دا ویل زه هم د بوټي لاندې ملاستی نو ویل چې یاره خدایه تاسو د هندوانې یو نری غوندې بوټی دی، هغې له یې دونه دانه ورکړې ده او دا دغه دونه لویه ونه ده چې د توت په شانتې غټه ونه ده او دې له تا دا دونه دانې ورکړي دي. وایي په دې کې د ملا صاحب پاسه پې دغه ده د ام دانه پرې خوله رالوېدلې ده، دا خوله یې ونه کوږ کړې، خدای ښه دی چې زما لیدنې منې دي. که دا د هندوانې عمره دانه وې زما دا سر خو مات و. په دې پوهېږئ. اوس تاسو دې کسانو ته ګورئ، دې چرسیانو کار په دې شوی و په دې دنیا پرستو باندې چې کله هغه ځمکې راښ کړ، چې کومو خلکو مخکې دا خبرې کولې چې یاره موږ هم داسې د دې قارون په شان مالدار وې، موږ هم د قارون په شانتې وې
زمونږ په علاقه کې اوس دا یو د مالدارۍ یو لهر د حرام مالدارۍ راغلی دی. هغه دا دی چې د هیرونو کار شروع شوی دی، د آیسو کار شروع شوی دی. نو نر سړی هغه دی چې دا کوي او د هغې نښه دا دی چې د یو بنګله سازۍ او مرغۍ به پې سازۍ کړي، دا یې ځان له نښې سازي کړي او یو د یو نه بنګله مخ ښایسته کوي او بل د بل نه به بنګله ښایسته کوي. او دا د هغې وجه را چې دا دغه مخکې قارونیان چې کوم دي نو د هغې هغه کې ولیدل نو دوی هم ورپسې ورسولو شو، نو پته به یې په آخر کې لګېدلې. فخسفنا به وبدارها الارض، پس دننه که منګه دې قارون لره وبداره او هغه کور د الارض په ځمکه کې د ده دی او د ده کور او د ده ملګري او د ده خزائن دا ټول منګه په ځمکه کې دننه کړه. خسف په ځمکه کې دننه کېدلو ته ویلې کېږي. دا احادیثو کې راځي د قیامت په علاماتو کې چې خسوف به هم راځي، خلک به ځمکه به چوي او خلک به پکې ننوځي. دا هم یو علامه د قیامت په علاماتو کې په احادیثو کې راغلی ده. نو خسف په ځمکه کې دننه کېدلو ته وایي. نو پس دننه که منګه د لره دته به منور ویو، بیا ډېر ډولې مو وبدارها الارض او دننه که منګه هغه کور ده الارض په ځمکه باندې. اوس دا د دې خلکو چې دا په جوارۍ خلکو ته ځان ته راټول کړي، په شرابو یې راټول کړي، په دې حرامو خوراکونو یې ځان ته راټول کړي او دا د سیب نه مخکې وروستو رواني او هغه ته اچه کوي د هرې خبرې چې جیبه ستاسو ټیک خبره کوئ او ستاسو په شان سړی چېرته پیدا کېږي. دا لګیا ده، کله ترې مخکې ځي او کله ترې وروستو ځي او دا چاپلوسي د پیسو دپاره شروع کړي. نو دا چې کله په دغه صاحب باندې تندر راولېږي نو دوی خپلې څادرګي ټک وهي او روان شي تېره، بیا شاته نه ګوري زموږ په صاحب څه چلو شو او دا ویل جي وایه تا نه به مونږ ځان قربانه وستا تا ته به څوک په بده سترګه باندې مونه ګوري. نو قرآن وایي فما کان لهم من فئة ینصرونه، پس نو د دی قارون دپاره من فئة د هغې جماعت نه ینصرونه چې دې امداد یې کړی وی من دون الله سوا د الله، هغه یاران چاکران او هغه تیار خواره او هغه مټتۍ هغه ټولې خورې ورې شوې او هیچا یې لاس راونه نیوه چې ته په ځمکه دننه مه ځه. وما کان من المنتصرین، او نه دی خپل انتقام په خپله اخیستونکی و، په خپله باندې ملا چاره شه او یاران او مددګاران ترې هم خواره شو نو په ځمکه باندې ننوت. اوس چې د کومو کسانو دا ارمان کړی وی چې موږ هم د قارون په شانتې وی، دوی خو دا چغې واري چې کله یې هغه په ډېر زیب و زینت کې ولیده نو چغې یې سازې کړ چې کاشکې موږ هم د قارون په شانتې داسې په زیب و زینت کې او په دې مالدارۍ او په ټیپ ټاپ کې موږ هم داسې وی. نو الله فرمایي چې دی کله قارون په ځمکه کې سره د ملګرو نه ننوته او سره د خزانو نه او د کور نه ننوته، هغه ایوان هم په ځمکه کې دننه لاړه. نو اصبح الذي تمنوا مکانه، وګرځېدل هغه کسان چې ارزوی کوله د مرتبې ده. دلته د مکان نه مراد ځای نه دی، د مکان نه مراد مکانت دی، مکانت په معنا د مرتبې دی. هغه کسانو چې هغې تمنوا مکانه ارزو کوله د مرتبې د قارون، یاره موږ هم د قارون په شان وی. بالامس پرون سوی یقولون دا صاحبان وایي
وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ وَلَوْلَا أَنَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. یقولون دی وائی دا وے کأن دے دا وے دا دو کلمی دی دا وے نه دی دا ګورې ګران دی دا ټکی ښه په ترجمه یې چې کوئ ډېره ګرانه ده. وې دا وې کأن دوه کلمې دي. یو وې دی یعنې لیکلی یم دا ځان له شي ځان له لیکلی دی بلکل هسې دا لږه د خپې دی دغه سره د کاپ سره لګېدلې ده دا ځان له مستقله کلمه ده وې او دا کأن ځان له کلمه ده او دا وې د دې معنا ده تنبیه خبردارې په غلطۍ د دې انسان باندې دا د وې ترجمه ده او کأن د تشبیه دپاره استعمالیږي. نو دې مجموعه ترجمه مفسرین دا کوي اعجبو تعجب کوي دې خبرې ته چې الله یبسط الرزق الله پراخه کوي روزی لرا لمن یشاء چاته چې د الله خوښه شي من عباده د بندګانو د الله نه چاته د الله خوښه شي نو هغه ته ډېره روزي ورکي. دا روزي ډېرېدل او کمېدل دا په عقلمندۍ باندې نه دي دا په منډو تړلو باندې نه دي بلکې دا د الله په تقسیم باندې دي او دا د الله تعالی د حکمت لاندې دا کارونه کیږي. او ویقدرو او په اندازه کوي چاته چې د الله خوښه وشي رزق لره نو رزق په اندازه کی او رزق په کم کی. او دی بیا وی ولولا ان من الله علینا که چېرې داسې نه وی چې الله په موږ احسان وکړو چې موږ یا د قارون په شان کړي نه یو ولې دا په موږ د الله لوی احسان دی که نه یي لخسف بنا اوس به موږ هم د قارون سره په ځمکه کې روان وې او موږ هم د قارون سره د قارون په شان په ځمکه کې سره د خپلو یارانو او دوستانو نه نوتی وې او بیا وی کأنه اعجبو تعجب کوي دې ته چې گویا کې الله شان داده لا یفلح الکافرون کامیابی نشي موندلی کافران کافر چرته د کامیابۍ مخ به نه ویني ته وایې دا خو موږ اینو د ټولو نه لوی کافر چې کوم دی نو هغه ټرمپ دی لوی کافر هغه دی او څونه په مزو کې دی حتی چې مسلمانانو حکمرانان یې پوجه کوي او خپلې ښځې ورته راوباسي او په هغه سره لاسونه میلاوي او د دوبۍ هغه نر چې ورته ښځې راایستلې وي او سرتور سر ورته ګډېدلي نو دا څونه ته ووایې چې دا کامیابي نشي موندلی دې ته قرآن کامیابي نه وایي دا ناکامي ده دا چند روزه چهل پهل دا د الله په نظر کې هیڅ شی نه دی اصل کامیابي د آخرت ده نو کافر کامیابی نشي موندلی اخر کار به دې ذلیل کیږي او دې کامیابی نشي موندلی معنا دا ده په آخرت کې به د کامیابۍ مخ ویني بلکې دی به د قارون په شانتې هغه په ځمکه کې ننوت او دی به په جهنم کې ورننوځي. دا د دې یو مثال قرآن پیش کو چې مالداری چې دې سره دینداری نه وي نو دا په سړي کې طغیان سرکشي پیدا کوي د دوه پیسو سر به نه وي که نه او چې مالدار دی دا خلک به ورته شاته وروستو تاویږي راتاویږي او یو سړي داسې ویلي که نه چې وایي چې پیسې در سره جیب کې شرنګ کوي هر سړی به دې په مرسته ننګ کوي او نور یې ورپسې ویلي دي وایي دوه پیسو سړی به نه
او په جرګه کې ورشي پلانې صاحب راولئ چې په جرګه کې کینی او صاحب لاندې او صاحب باندې دا د صاحبانو نه بتایي او که د صاحبانو داسې نمبرې دي کله یو صاحب یو هغه چې بیا لاړ شي بیا بل صاحب یو بیا بل صاحب سم خو مؤمن دی چې په یو الله ایمان دی او یو پیغمبر محمد علیه السلام دی او یوی دین دی قرآن دی او بعد هغه د الله بنده دی او د الله او د رسول مطیع او تابعدار دی او الله او رسول ته ځان سپارلی دی بس دا سړی دنیا کې هم کامیاب دی او آخرت کې هم کامیاب دی دا ترجمه بیا ورته کوم فخرج علی قومه پس روت قارون په خپل قوم باندې فی زینته په خپل ډول ډال کې قال الذين يريدون الحیات الدنیا ویلی آئی کسانو چې د هغوی اراده ژوند د دنیا دی فقط یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون اے کاش کې راکړی شوی موږ ته په مثل د هغه مالدارۍ چې ورکړی شوی د قارون ته انه لذو حظ عظیم یقینا دا قارون د لوی برخې خاوند دی اوهو وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا او ویلا کسانو چې ورکړی شوی ته علم او فهم د دین علماء حقانی دي ویلکم ثواب الله هلاک شي بدلی د الله ډېرې غوره دي د هغه چا لپاره چې ایمان راوړي او عمل د نیکۍ وکړي ولا یلقاها الا الصابرون نشي ملاوېدلی د دې مرتبې سره د دې کلمې سره مگر ثابت قدم خلق فخسفنا به وبدارها الارض پس دنک منګه قارون لرا او وبداره او کور او ایوان دده الارض پزمک باندې وما كان لهم من فئه ينصرونه من دون الله پس نو در پارا غډل دده چې امدادي کړی وي دده سوا د الله نه وما كان من المنتصرين او نه دی امداد کوونکي رضان انتقام په خپل نشه اخیستی واصبح الذي تمنوا مكانه في الامس او ګرځېدل هغه کسان چې ارمان کړی و د مرتبې دده چې هر داسې مرتبه زمونږ هم وې پرون یقولون وای کأن الله تعجب دی تعجب وکئ تاسو یقینا الله رزق پراخه کوي روزي چاته چې خوښه شي د خپلو بندګانو نه ویقدرو په اندازه کوي څوک مالدار سازي څوک غریب سازي لولا ان من الله علینا که داسې نه وی چې احسان کړی دی الله په موږ باندې او د قارون په شانې نیو ګرځولي لخسفنا به نو دننه کړی به موږ لره په ځمکه کې وایي کانه تعجب کوي د دې خبرې نه چې لا یفلح الکافرون کامیابي دي شي موندلی کافران دا د دې آیاتونو ترجمه وه دې کې یو څو خبرو ته اشاره راله یو بیان ان الفتنة اسرع الى قلوب المادين ابناء الدنيا والعياذ بالله فتنی او د گمراهی لارې ډېرې په جلتۍ سره د ماده پرستو دنیا پرستو دنیا د بچو باندې فتنې ډېرې راځي د گمراهو طرف ته او د بيدینو طرف ته او د بدعملو طرف ته دي ډېر مایل نمبر 2 پر آیاتونو کې دا رااله چې موقف اهل العلم الدینی د دینی علماو موقف دا دی چې وانهم رشد یعنی حکماء یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر علماء حقانی او ربانی چې دي علماء حقانی او ربانی علماء چې دي نو هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر همیشه د پاره کوي او دریم دا بیان ان البغي يؤخذ به البغاة في الدنيا ويعذبون به في الآخرة باغیان چې دي نیولې کېږي پر خپل بغاوت باندې په دنیا کې
او عذاب به ورکړی کېږي دوی ته په آخرت. او نمبر 4 دا بیان ان وجود الایمان خیر من عدمه، دا ایمان ډیر غوره دی د نشوالي نه. وان قل، اگر که دا ایمان ډیر لږ ولی نه. وان ذا الایمان اقرب الا توبه، خاوند ایمان ډیر نږدې توبې ته ممن لا ایمان له، دا هغه چا نه چې هغه ایمان نه لرې وي نو هغه توبې نه وباسي الله ته. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهه کړي او د سره سره الله په موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. څوک ولا کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک هم چې مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي، که بد قسمت الله دې تباه کړي. الله دې زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي او خاتمه دې الله زموږ ټولو په ایمان کړي. څونه زموږ مشران زنانه نارینه د مسلمانانو په دنیا کې مړه دي، الله تعالی دې ټولو بخي. څونه د مسلمانانو بیماران دي الله دې ټولو له شفا کامله ورکړي. دا فلسطین د مسلمانانو، د غزه د مسلمانانو مجاهدین لپاره او د کشمیر د مسلمانانو مجاهدین لپاره دعا وکړي چې الله دوی له کامیابي ورکړي. او الله هلته امریکا او یهود تباه و برباد کی او دلته الله هندو او امریکا ورسره الله تباه کی. الله رب العزت دې دوی دا اجتماعیت ختم کی، دا ډله دې خدای ختم کی، دا زیب و زینت دې خدای ختم کی، دا ټکنالوژي دې خدای ختم کی او الله رب العزت دې ذلیل او خوار کی. الله دې زړه مخ ځمکې خالی کی او د مسلمانانو انتقام او بدل دې الله والی او د مسلمانانو دا درسي دي الله رب العزت په خپل باندې وکړي. الله زموږ ټول ناراضي شي، خاتمه زموږ ټول په ایمان.